أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دې څومره سخترین وخت کې چې غونډه دنیا په یو مشکلاتو کې هغه ډوبه ده او دغه رنګې زمونږ د ملک پاکستان دا هم په ډېر لوی مشکلاتو کې دی. نو په دغه مشکلاتو دور کې دا مسله چیړل دا د دې حکومت بې انتها نه اهلي ده چې په دې وخت کې د دې مسلې د چیړولو ضرورت سو. مسله دی عقیده ختم نبوت د ایمان او د اسلام تمام مدار په دې عقیده باندې دی چې کوم یو سړی جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه ګڼي او دا عقیده نه لري هغه کافر دی. او بل د مزه خبر هغه دا چې زمون د ملک آیین کې هم هغه کافر دی چې قادیانان یو ځله د ملک آیین کافر هغه قرار کړی دی. نو بیا خو د دې مسلې چیړولو اړو ضرورت هغه نشته دی. د اسی د مسلمانانو د هغوی جذبات هغه وباروي. قادیانت دیتا با اقلیت څنګه ویلې شي چې بای دا یو مذهب نه دی بلکې قادیانیت دا یو فتنه ده د تمام مسلمانانو امت مسلمه په نظر کې. قادیانیت دا مذهب نه دی بلکې دا یو فتنه ده. اول نه حدود یو مذهب هغه اختیار کی یهودیت ته نصرانیت ته مجوسیت ته بل یو دین دی نو پس ته بدوی ته هغه اقلیت هغه ویلی شي. خو زمون حکمرانان سرنا لا علم دی بالکل په جهل کې دی دین اړو خبر نه دی چې وی اقلیت دا بدوی څنګه هغه قرار کوي. او مسله دی عقیده ختم نبوت په دې باندې تمام مسلمانان خپل سرونو ورکولو ته هغه تیار دي. په دې کې هیڅ قسم کمپرومایز هغه نشي کېدی. نو کمپرومایز فار عقیده ختم نبوت. او جان نثاران او فداکاران د جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات مینه محبت کوونکی دا په هر دور کې موجود دي. که دوی دا خیالي چې اوس به نی نو اوسم د پیغمبر علیه السلام د ذات مسله چې راشي نو بیا هر مسلمان خپل چې کوم هغه معمولی اختلافات دي هغه بالای تحقیق دي او په دې باندې بالکل هغه په اتفاق سره چې که په دې مسله کې خپل سر کټ کول هغه راشي. زما خپل د عقیده ده د پیغمبر علیه السلام سره دومره والهانه محبت چې د هغې څه پیمانه نشته چې اول زه دې مسله کې خپل سر ورکولو ته هغه تیار یم. دقه شانې د هر یو مسلمان چې د هغه کوم یو فیل سره تعلق دی نو د هغه هم دغه جذبه ده. نو لہذا زما دې حکمرانانو نه دا اپیل دی چې دی ختم نبوت دا مسله بالکل مچیړی. ورنه که تاسو دا چیړ هغه پرې نه خود
نو د دې به انجام ډیر زیات هغه برباد وي، ځکه چې دا زمونږ د ایمان د اسلام د دین هغه مسله ده. زمونږ مسلمانۍ مدار په دغه مسله باندې دی، په عقیدې د ختم نبوت باندې دی. نو په دې باندې موږ هیڅ قسم کمپرومایز ته تیار دا غنیو. جزاکم الله.